शहरी चक्की के आटा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नकीम रमेन, यासर खान जरा, अलफ खान शिरपो, एबीएन न्यूज चारसदा। سجران دروانا او څه دانې لواندې په دې متل باندې موږ نن ځان پیو. دا پلونه تاسو وینئ، دا دوه جرندې دې وخت کې روانې دي او دې ځای کې په مزه مزه چې کوم دی دانې په مزه مزه لاندې غورځېږي، په مزه مزه لاندې غورځېږي. هغه ځای کې چې کوم دی دې ته به یو سړی ریډي ناست وي، مشر اوش هغې ته دانې روانې کړه. ګرانو کتونکو سلامونه، الف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. په دې جدید دور کې خو هغه زموږ د پخوانو د مشرانو د وختو جرندې موجودې دي. وي څه جرند دروانه او څه دانې لواندې. په دې متل باندې موږ نن ځان پیو چې دا ولې ویلې کېږي. خو په دې موقع باندې زه په تورنزو کې موجود یم او د اکرام الله خان جرنده چې کومه ده دا ډېره زیاته مشهوره ده. پلی پول چې کوم دی دا ډېره زیاته مشهوره ده او دا چې کله اوبه وي زه د دې لږ داسې یو پوټیشن لوکیشن ښیمه چې دې ته دا کوم سیسټم شوی دی او چې اوبه ودرېږي نو بیا د اوبو نه پس چې کوم دی نو د دې صورت حال بیا څنګه وي. خو دې ته وګورئ شور به ډېر زیات وي، خو دا دې چې کوم دی نو اپنی مدد آپ دا جوړ کړي دا وګوره. هغلته لاندې وګوره، هغلته تنبیه ورکړي. دا کومې تنبیه دي؟ دا تنبیه چې کوم دی وګورئ دا تنبیه دې ته ورکړي شوي دي، دا تختې نه جوړې شوي دي. دې ځای کې اوبه جمع کېږي، دا اوبه چې کوم دی نو لاندې ډېر په زور سره روانې وي. خو چېرې حکومت وغواړي نو په دې باندې د بجلۍ 50 کې وي ټرانسفارمر بجلي پیدا کولو لپاره مشینري لګولی شي. عام خلک هم ځان سره لګولی شي. موږ بار بار د دې ذکر کوو خو دې ته څوک توجه نه ورکوي. نو موږ دا ځای کې دا ولي دي او په دې ولو باندې بجلۍ هم جوړېږي. خو دا دونه په تیزۍ سره چې روانې دي نو هلته کې ځان سره هغه سیس تاوئ او چې هغه ځان سره تاوئ زه ته پریکټیکلي ښیمه نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دغه کمرې ته به زه استاد چې کوم دی نو ننه باسم او د دغې کمرې صورت حال به ورته وښایو چې په دغه کمره کې دا اوبه چې کله ځي په دونه دغه سره نو دې دا پل څنګه تاوئ. دا پل د کاڼي نه جوړ دی او دې چې کوم دی نو دې ته تاویږي. اوس د دې وړو خوبۍ څه دي دا به درته د هغه مشر سره خبره ترې کومه. خو دننه موږ رالو دا وګوره جي دا باقاعده دلته کې تول کېږي. دا وړه چې کوم دی دا چې وي خورې نه وي د شوګر د مریض دپاره ډېر زبردست دي. خو چې چا غنم وي نو دا به دغه کېده وګوره جي دې ځای کې دا وړه دا روان دي. دا پلونه تاسو وینئ دا دوه جرندې دې وخت کې روانې دي او دې ځای کې په مزه مزه چې کوم دی دانې په مزه مزه لاندې غورځېږي، په مزه مزه لاندې غورځېږي. هغه ځای کې چې کوم دی دې ته به یو سړی ریډي ناست وي، مشر اوش هغې ته دانې روانې کړه. دې ته به یو سړی دا وګوره جارو ده او په دغه جارو باندې چې کوم دی نو دا دانې دا دلته کې لاندې وګوره دا وړه دي. دا وګوره دغه سوړې ده چې دا یې ور دغه کړل به دا په مزه مزه به لاندې ځي او دا بوجۍ ډکېږي او دا یو سیسټم چې کوم دی نو روان دی په دې جدید دور کې د مشینرۍ په دې دور کې. خو دا وړه چې کوم دی نو دا خلکه خوښوي او دلته کې چې کوم دی ناستې راشه مشره دې خوا ته د مشر سره به اوس یو څو خبرې اترې چې کوم دی کوو. نو په دې وخت کې موږ تاسو ته جرنده ښودله چې د جرندې څه کمالات دي. جرندې شته دي، راشه دې خوا ته دې ته د پلی پول وایي. خپله پېژندګلو را سره وکړه. سر چې زه د عمرزو یم د عمرزو میارې بیرو کلي یم. څومره وخت نه دا جرنده کې؟ دا جرنده چې زه تقریبا د 20-25 سال نه کوم. او د دې نه مخکې دا جرنده وه؟ دا جرنده تقریبا د 60-70 سال نه زیاته د دې وشوه. دا متل چې کېږي وي څه جرنده روانه او څه دانې نو هغه دی چې جرنده په دغه دوران کې روانه شي چې کله سیلاب راشي اوبه راشي نو دا جرنده روانه شي. دا بیا موږ سمه کوو. او دانې چې لمدې نو دا دانې اکثر د بعضې اوقات داسې وشي چې کم زمیندارو غنمي او هغه په خټه پټي کې وري بي نو هغې سره هغه لو سره لوټه هم راشي ترېشل کې هغه هم لوټه راشي بیا هغه نوځي هغه غنم چې هغوی کله کور ته راوړي نو هغه هغې کې هغه لوټه هغه دانې بیا هغوی وینځي. نو چې کله دانې وینځي او هغه پوره وچې نه کړي نو چې موږ ته راوړي د جرندې ته نو بیا زموږ دا جرنده هغه لمدې دانې نه وخي هغې سره خیم کېږي او دانې هله وچېږي چې څنګه الله پاک د غنم دپاره جیټ پیدا کړی دی. د جیټ نور تیز دی، غنم پکې وچ شي، غنم دانه وچه شي، خواږه پکې الله پاک پیدا کړي. نو دا ټول څومره اسباب چې الله اعظم جوړ کړی دی زموږ دپاره، که په نور کې دی، که په اوبو کې دی، که په ځمکه دی، که په هوا کې دی،
نو ټول زمونږ د انسانانو دپاره الله پاک دا اسباب جوړ کړي دي. خو په عام دغه کې چې موږ دا دغه استعمالو چې څه ژرنده روانې کورونو کې خلک او جنو څه ژرنده روانه او څه دانې لمدې نو ما خو تاسو ته سر وویل که نه چې دا کله اوبه راشي نو ژرنده روانه دغه متل ته خبره دغه متل دی چې کله اوبه راشي دانې به نینځې بس باران وشي سیلاب وشي نو اوبه راشي ژرنده روانه کي او کله وایي دانې لمدې نو دانې دغه چې زنانه یا مطلب د کورونو کې د وینځي د غنمو او وچ نشي په اوبو کې تاسو ژرنده خو په اوبو کې چلیږي که نه نو په اوبو کې هم ژرنده جوړه کړله اوس دغه ټیم کې تاسو له خو وچ ماحول پکار دی نو هلته بس لاندې دانې راشي نو دانې خو لکه اوبه خو لاندې بیږي صرف هغه چرخه چې کومه ده زمونږ هغه تاویي او د هغې نه باوجود بره چې کوم کاڼي دي یا زمونږ هم دا تخت دا لکه د پخوا زمانې نه د لرګي دا تخ روان دی دا په وړي کې یخي په ژمي کې ګرم وي په وړي کې دا یخ شي دا لرګي په ژمي کې د الله شانې ګرم وي په دې کې بیا یخني زمونږ نه کیږي په وړي کې پکې بیا زمونږ ګرمي نه کیږي دا لرګي تخي او دا اوبه په داسې مقدار زمونږ رواني چې هغه صرف دا لاندې یو کاڼي وخي چې دا کاڼي دی وړو ته یخیږي چې دا وړو موږ کم کوو دا یخ ته د کاڼي نه روزي او موږ یې اوبوجی کې اچوو که بعض اوتر تاسو مشینانو له لاړ شئ د هغې وړو ګوری کېږي نو هغه وړه ګرم وي زمونږ د ژرند وړو چې سر دا یخي دا ګرمیږي نه دې نه لاندې اوبه رواني اوړه به ښه مزېداري ښه به ښکلي معده به مي خواږه به مي په میاشتو میاشتو دې پراتې خرابېږي به نه به ترخیږي نه به پکې څه نقصان وي نه انسان صحت لپاره څه نقصان دی نه دا داسې یو الله پاک چې کوم شي نه پیدا کړي دي د ځمکې په سر که کاڼې دی که بوټې دی که هر څه دی د انسان د استعمال لپاره الله پاک پیدا کړي دي او انسان هغه استعمالوي په هغې باندې زمونږ زندګي روانه شوګر مریض والا یې ډېر استعمالي ده دا چې د شوګر مریض والا دا غنم ځکه استعمالوي چې دا غنم خالص دي دې کې دا چوکر هم راشي دې کې دا هر څه راشي خو بل دې سره نن سبا چې کوم دی نو لکه ډېر پوهه خلک داسې دي چې هغوی موږ سره راشي نو ورسره 5 کیلو چې غنم راوړي نو 5 کیلو ورسره دا اوربشه راوړي او 1 کیلو ورسره میتھی راوړي د میتھی هغه دانې کومې چې ورته موږ ملحوظې وایو نو دا تقریبا دا 11 کیلو چې هغوی وړکي ځان لره کم سړي چې شوګري هغه بیا چې د استعمالي نو دې ته چې بیا وایي شوګر فري اټا دا د انسان دپاره دغه بیا ډېره اصل کې غنم په ځاني ګرم دی خو چې دکې دا ټول اضا وي نو دا بیا یخي او بیا چې ورسره دغه هم یو ځای شي اوربشه او ملحوظ هم یخه ده نو د غنم دا تو نور هم ختم شي نو شوګر دپاره چې کوم دی نو یخ شی ډېر ضروري مشین وړه نو مشین وړه خو چې په عام حالات چې کوم دی لکه همداسې کېږي خو هغه په مشین رواني په بجلی رواني یا په جرنیټر رواني هغې ته د اوبو نظام نه وي دې ته د اوبو نظام دی دا شی چې کوم دی نو لکه دا جوړ کړی لقمان حکیم صاحب دی او مشینان چې کوم دی نو دا زمونږ د ساینسي وخت د حاضر وخت یعنی ټیکنیکل شی دی موږ جوړ کړی دی ایجاد کړی دی دا په داسې علاقو کې مشینان نه چې دی نه بوره نه وځي او د دې وړو کې بوره نه وي او مشین موږ استعمال کړی نه دی او نه هم کړی دی نو هغه وړو خو موږ نه په مشین تر اوسه کړي دي او نه هم د مشین وړو استعمال کړي یو شمېر څیزونه وباسي نو اوریجنل وړه بیا موږ ته څنګه لکه راشي نو اوریجنل وړو خو دقه دي چې بس ته خپلې دانې یوسې او هغه وړه کړي نو هغه به تا ته اوریجنل راځي په جرنده کې به لږ ګرمش نی او په مشین کې به یو پوټې لکه تودوالی لکه د مشین نه هغې نه پین وړه بیل وباسي او بوره ترې بیل وباسي نو بس دا خو د میل والا خپله یو پالیسي ده چې هغوی معده م وباسي پینه م وباسي او بوره م وباسي نو په دغه شي نو اوس موږ نه رسو چې آیا دوی دا 15-16 قسمه مواد وباسي د دې نه ولې وباسي سله وباسي یا څه حساب سره وباسي لکه موږ د میل استعمال نه دی کړی نه د مشین کړی دی نه موږ چې ته میل کې پاتې شو نه په مشینانو کې پاتې شو موږ چې څونه وخت جې تېر شو ټول لکه زموږ په ژرندو تېر شو 15 کاله شو ګرانو کتونکو د دغه ژرندې باره کې به انشاءالله بیا هم خبرې ترې کوو خو چې چا وس کېږي هغه د ځان له غنم اخلي او غنم چې کوم دی نو بیا دغه شانتې ژرندې چې چېرته هم سیکې خو دا به پلی پول باندې دا ژرنده ډېره مشهوره ژرنده دی یو ډېر لوی تاریخ دی او یا کاله چې کوم دی نو دا مشر وی نو د یا کاله به د عمر خو لا نه وي پوره خو دته دغه پته ده ډېره مخکینۍ د ژرنده ده نو د دې ځای دانې شوګر مریض دپاره بیمارانو دپاره یخ وي په میاشتو میاشتو دې پراته وي خرابېږي نه وچېږي نه
هغه د مشین وړو چې وړو چې هفتې وساتې نو بل هفتې ته چې کوم دی هغه بیا وچې وي او غلالې ګوبو والې نو همدغه خبره چې څه جرنده روانه او څه دانې لوندې دا دې جرندې پسې ویلې کېږي بالکل خپل غنم روړلی شي دلته کې په پلی پول کې هغه اوړه کولی شي.